نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننۍ ډیره اهمه موضوع ده او هغه د تراویح او د تهجد متعلق ده. محترمو، تراویح یو ځان نه عبادت او ځان نه لمونځ دی، تهجد ځان نه عبادت او ځان نه لمونځ دی. یعنی د دواړو په منځ کې فرق شته دی، لیکن غیر مقلدین او وهابیان وایي چې تراویح او تهجدو کې هیڅ فرق نشته دی او دا یو څیز دی. لکه څنګه چې د غیر مقلدینو مشر شیخ امین الله په الحق الصری جلد نمبر 5 صفحه نمبر 413 کې لیکي، نو دا هسې فرق دی، بلکې تراویح، تهجد، قیام اللیل او قیام رمضان ټول یو شی نوم دی. نو محترمو، چې دا ټول یو څه شو، نو موږ اوس راځو دې خبرې له چې آیا دا یو څیز دی او که دې کې فرق شته دی. نو محترمو، دا خو غیر مقلدینو دجل او فریب او دوکه کړې ده، خو انشاءالله مونږ به ثابتو په دلایلو سره چې دې کې فرق شته او که نشته دی. نو اول نمبر فرق د تهجد او د تراویح په منځ کې په ماخذ د مشروعیت کې چې تهجد دا د کم ځای نه ثابت شوي دي او دغه رنګې تراویح دا د کم ځای نه ثابت دي. نو محترمو، تهجد دا خو د قرآن پاک نه ثابت دی، ومن اللیل فتهجد به نافلة لک. او تراویح چې کم دی دا د حدیث مبارک نه ثابت دی، لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي وسننت لکم قیامه. نو محترمو، د دې حدیث نه چې کم دی معلومیږي چې تراویح د حدیث نه ثابت دی. نو چې یو څیز د قرآن نه ثابت دی بل د حدیث نه، نو دا یو شان څنګه شو؟ دیو نمبر په مکان کې چې کم دی فرق دی، ځکه چې تهجد دا په مکه مکرمه کې چې کم دی مشروع شوي دي او تراویح په مدینه منوره کې مشروع شوي دي. نو بیا دا دواړه سره کې چې کم دی یو څیز شو، په دې کې فرق نشته دی. دغه رنګې دریم نمبر فرق په زمانې کې هم شته دی، ځکه تهجد د هجرت نه مخکې چې کم دی مشروع شوي دي او تراویح د هجرت نه پس چې کم دی مشروع شوي دي. نو چې د یو څیز او د بل څیز په منځ کې د زماني فرق وي، نو تور ته یو څنګه وي؟ دغه رنګې چې کم دی په کیفیت کې هم فرق شته دی، ځکه چې تهجد اول فرض و، د یو وخته پورې بیا وروسته چې کم دی فرضیت منسوخ شوی دی، خو تراویح هیڅ کله چې کم دی فرض شوی نه دي. د نننۍ ورځ پورې چې کم دی څوک د دې فرضیت نشي ثابتولی. پنځم نمبر تهجد چې کم دی دا سنت غیر مؤکد دي، او هر چې تراویح دي دا سنت مؤکد دي. نو یو سیز سنت مؤکده او بل سیز چې کم دی سنت غیر مؤکده کېدل، نو دا دواړه بیا څرنګه یو سیز شو؟ او شپږم نمبر تهجدو کې اصل دا خبره ده چې دا به بغیر د جمع نه کولی شي، یعنی په دې کې جماعت نشته دی. او تراویح کې اصل دا خبره ده چې دا به جماعت سره کولی شي، په جمع سره به کولی شي، لکه څنګه چې تاسو جماعتونو کې لیدلی شي. نو یو څیز په جمع سره کېدل او بل د جمع نه بغیر، دا دواړه څرنګه چې کم دی یو څه شو؟ په دې کې خو د ځمکې د اسمان فرق دی. نو محترمو، چې کم دی دا یو څو فرقونه انشاءالله آینده به چې کم دی هم څه فرقونه هغه بیان کو. الله رب عزت موږ د داسې غلطو خلکو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.